السلام علیکم ورحمۃ اللہ. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. د 16 فروری ورځ په جماعت احمدیه کې د مسلم موعود پیشنګویۍ په حواله پیژندل کېږي. حضرت مسیح موعود علیه السلام له د هغوی د یو زوی د پیدایش خبر ورکړی شوی و چې هغه به د دین خادم وي، اوږد ژوند به وي او نور بې شمېره خصوصیات به لري. حضرت مسیح موعود علیه السلام د دغه پیشنګویۍ اهمیت باره کې فرمایي چې دا صرف یوه پیشنګویي نه ده، بلکې دا یو عظیم الشان آسماني نشان دی چې خدای کریم جل شانه زموږ د نبی کریم رؤوف الرحیم محمد مصطفی صلی الله علیه و آله وسلم صداقت او عظمت ظاهرولو لپاره ښکاره کړی و. او اصل کې دا نشان د یو مړي د راژوندي کولو نه په سل عمره د زیاتې لوی درجې اعلی او اولا او اکمل او افضل او اتم نشان دی، ځکه چې د مړي د ژوندي کولو حقیقت همدا دی چې خدای پاک ته دې دعا وکړی شي او یو روح دې واپس راوختی شي. خو د دې ثبوت په هکله معترضین ډېرې خبرې کوي، خو دې کې د خدای پاک په فضل او په احسان او د حضرت خاتم الانبیاء صلی الله علیه و آله وسلم په برکت خدای پاک د دغه عاجز دعا قبول کا او داسې د بابرکت روح د رالېږلو لوز فرمایلی دی چې ظاهري او باطني برکتونه به په ټوله ځمکه خورېږي. نو دا نشان په ظاهره خو د احیای موتا یعنی د مړي د ژوندي کولو برابر معلومیږي، خو په غور کولو معلومیږي چې دا نشان د مړو د راژوندي کولو نه سل عمره زیات بهتره نشان دی. د مړو روح هم په دعا واپس راځي او دې کې هم په دعا یو روح راوښتلی شوې ده، خو په هغو روحانو کې او په دغه روح کې ډېر زیات فرق دی. او بیا حضور فرمایي چې بیا خپلو پردو کته چې د حضرت مسیح موعود علیه السلام چې کومه دا پیشنګویي وه دا سره د یو لوی شان پوره شوه. او د دغه پیشنګویۍ مصداق لکه څنګه چې وخت هم ثابته کړه چې حضرت مرزا بشیر الدین محمود احمد حضرت خلیفة المسیح ثانی وو. د جماعت عالمانو او د جماعت خلکو خو دا یقین لرلو چې دا پیشنګویي هم د حضرت خلیفة المسیح ثانی باره کې ده، خو حضرت خلیفة المسیح ثانی په خپله هېڅ چېرې هم د دغې خبرې اظهار یا اعلان نه و کړی چې دا پیشنګویي زما باره کې ده او هم زه د مسلم موعود مصداق یم.
ان تر دې چې د هغوی په خلافت تقریبا 30 کاله هم تیر شوي وو. نو بیا آخر په کال 1944 کې هغوی د دغه خبرې اعلان وفرمایلو چې هم هغوی مسلم موعود دي. حضور فرمایي چې نن به زه د مسلم موعود د حضرت مسلم موعود چې کوم دغه باره کې یو 2 خطبات دي، نو خلاصتاً به زه هم د هغوی په الفاظو کې بیانوم. حضور فرمایي چې حضرت مسلم موعود د کال 1944 د جنوري د میاشتې په 28مه نیټه چې کومه خطبه فرمایلې وه، نو هغې کې هغوی فرمایلي وو چې نن زه یو داسې خبره کول غواړم چې کومه بیانول زما د طبیعت په لحاظ په ما باندې ما لپاره یو ډېر ګران کار وي، خو چونکې ځینې نبوتونه او الهي تقدیرونه د دغې خبرې بیانولو سره تړلي شوي دي، نو ځکه زه د خپل د طبیعت د انقباض نه باوجوده د دغې خبرې بیانولو نه ودرېدی نشم. بیا هغوی د خپل یو اوږد خوب ذکر فرمایلی دی او د هغې تعبیر هغوی فرمایلی دی چې هغه پیشنګویي چې کومه د مسلم موعود باره کې وه، خدای پاک هغه هم د هغوی ذات لپاره مقدره کړې وه. او دې نه مخکې هېچېرې هم حضرت خلیفة المسیح ثاني دې باره کې واضح اظهار نه و فرمایلی. هغوی فرمایي چې خلکو به وی او بار بار به وی چې دغو پیشنګویو باره کې ستاسو څه رایه ده، خو زما حل دا و چې ما هېچېرې هم په سنجیدګۍ د دغو پیشنګویو د لوستو کوشش نه و کړی، په دې خیال چې چېرته زما نفس ما له څه دوکه رانه کړي او زه چېرته ځان باره کې څه داسې خیال ونه کړم چې کم د حقیقت خلاف وي. نو حضور فرمایي چې دا وګوري چې کم اصل کې وو د هغې پیشنګویۍ مصداق، نو هغه خو دومره احتیاط کوي، خو چې د کم دا نور خلک دي چې دماغونه یې الټه شوي دي، هغوی بغیر د څه نشان نه هم د دغې خبرې اظهار کوي. نو حضور فرمایي چې سوای له دې نه چې د دې په وجه هغوی ته لیوني وویلی شي، نور څه کیدی شي. خو بهرحال په د دغې پیشنګویۍ باره کې د خپل شرم او د خپل د تردد یو ځای کې هغوی داسې ذکر فرمایلی دی چې یو ځل حضرت خلیفة المسیح ویل ما له یو خط راکړو، راته یې وفرمایل چې دا خط چې ستا د پیدایش باره کې دی حضرت مسیح موعود علیه السلام ماته لیکلی و، دا خط په تشخیص الاذهان کې چاپ کړه. دا رساله چې کومه وه تشخیص الاذهان دا هم حضرت مسلم موعود شروع کړې وه او هغوی به دا چاپ کوله. حضرت مسلم موعود فرمایي چې ما د حضرت خلیفة المسیح اول په احترام کې هغه خط هغوی نه واخیستو او چاپ مې هم کو، خو ما هغه وخت هم هغه په غور نه ولوستی او خلکو هغه وخت هم ډېر قسمه خبرې کړې وې چې کله هغه خط چاپ شوی و، خو حضور فرمایي چې زه هم ورباندې خاموشه پاتې شوی وم او ما به هم دا وی چې ضروري نه ده چې د کم تن باره کې دا خبرې دي، نو هغه دې د هغه مخې ته هم راوستی شي او دا دې ویلی شي، یا ضروري نه ده چې د کم تن باره کې دا پیشنګویۍ دي نو هغه ضرور د دا ووایي چې زه د دغو پیشنګویو مصداق یم. مثال په طور هغوی به دا فرمایل چې د ریل ګاډي باره کې چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم پیشنګویي وه، هغوی دا فرمایلي وو چې په یوې زمانې کې به ریل ګاډي شروع کېږي او منونکي دا مني چې دا پیشنګویي پوره شوې ده، ځکه چې هغوی د واقعیت په خپلو سترګو ګوري لګیا دي، خو ضروري نه ده چې ریل ګاډی دې په خپله هم دا دعوه وکړي چې زه د رسول الله صلی الله علیه وسلم د پیشنګویۍ مصداق یم. خو بهرحال هغوی فرمایي چې خلکو مختلفې پیشنګویۍ زما باره کې زما مخې ته کېښودې او د هغوی به دا اصرار و چې زه د ځان د دغو پیشنګویو مصداق وګرځوم، خو ما به همیشه دا وی چې پیشنګویي خپل مصداق په خپله ښکاره کړي، که دا پیشنګویۍ زما باره کې دي نو زمانه به په خپله دا وګوري چې زه د دې مصداق یم، او که زما باره کې نه دي نو د زمانې ګواهي به زما خلاف وي، او په دواړو صورتونو کې ماته د څه ویلو ضرورت نشته. که زما باره کې نه دي نو زه ولې ګناهګاره شم، او که زما باره کې دي نو ماته د تادیه هېڅ حاجت نشته دی، خدای پاک به په خپله حقیقت ښکاره کړي. لکه څنګه چې په الهام کې دا ویلي شوي وو
कि उन्होंने कहा आने वाला यही है या हम दूसरों की राह तकें, यानी چې هغوی دا وې چې کم به چې راتلو نو هغه همدا دی یا موږ د نورو لار ته وګورو. دا د الهام فکرې په اردو کې. حضور فرمایي چې دنیا دا سوال دومره ځلو کو او دومره ځلو کو چې یوه اوږده موده په دې تېره شوه او د دې اوږدې مودې باره کې هم د حضرت مسیح موعود علیه السلام په الهاماتو کې خبر موجود دی. مثلا د حضرت یعقوب علیه السلام باره کې د حضرت یوسف ورونو دا ویلي وو چې ته به همداسې د یوسف خبرې کې ان تر دې چې مرګ ته به جغت شي یا به مړ شي. نو حضرت مسیح موعود فرمایي چې همدغه الهام حضرت مسیح موعود علیه السلام ته هم شوی و. همدغه شان دا الهام چې یوسف کی خوشبو مجھے آ رہی ہے، یعنی مالا د یوسف خوشبوی را روان دی. نو هغوی ته هم دا الهام شوی و. هغوی په یو شعر کې هم د دې ذکر کړی دی او حضور فرمایي چې دا ښیي چې د خدای پاک د مشیت د لاندې دا خبره به د یوې اوږدې مودې پس ظاهرېږي، ځکه چې حضرت یوسف علیه السلام هم ډېرې اوږدې مودې پس خپل پلار ته میلاو شوي وو یا هغه پیشنګویي پوره شوې وه. نو هغوی فرمایي چې زه خو په دغه یقین قایم یم چې که تر مرګه په ما دا نه وي ښکاره کړی شوې چې دا پیشنګویۍ زما باره کې دي، نو بیا به هم واقعیاتو به په خپله دا ویلې وې، دا ښکاره کړې وې چې دا پیشنګویۍ هم زما په لاس او زما په زمانه کې پوره شوي دي، نو ځکه هم زه د دوی مصداق یم. خو خدای پاک د خپل د مشیت لاندې دا امر ښکاره کو او مالا علم هم راکو چې مسلم موعود سره تعلق لرونکي چې څونه پیشنګویۍ دي هغه هم زما باره کې دي. بیا هغوی د ځینو پیشنګوییو مختصر ذکر هم کړی دی. مثلا دا پیشنگوئی چې وہ 3 کو 4 کرنے والا ہوگا، یعنی هغه به 3 نه 4 جوړ کی. د دې باره کې هغوی فرمایي چې همیشه نه د دې باره کې دا سوال کیږي چې د دې مطلب څه دی. همدغه شان بل الهام دی چې دوشنبه ہے مبارک دوشنبه، د دې باره کې هم سوال کیږي. نو د دغو دوه خبرو هغوی وضاحت داسې فرمایلی دی چې د حضرت مسیح موعود علیه السلام ذهن د 3 نه د 4 جوړولو باره کې چې کومه پیشنګویي وه، نو د هغې نه دې طرف ته تللی وه چې هغه به 3 زامن به 4 کی. نو که دا مطلب واخیستی شي نو د 4م زوی په لحاظ هم دا مطلب صفا دی. حضور فرمایي چې ما نه مخکې مرزا سلطان احمد صاحب، مرزا فضل احمد صاحب او مرزا بشیر احمد اول پیدا شوي وو او 4م زه وم، او بیا ما نه پس د حضرت مسیح موعود علیه السلام 3 زامن شوي وو. نو په دې لحاظ هم زه 3 کوونکي وم. بیا هم زما د خلافت په ورځو کې خدای پاک مرزا سلطان احمد صاحب له په احمدیت کې د داخلېدو توفیق ورکړی وو، نو دغه شان هم ما 3 کړي وو. نو هغوی فرمایي چې په 3 لحاظ ما 3 کړي وو. او که د اولاد په لحاظ وکتې شي نو فرمایي چې زما ذهن هم خدای پاک دې طرف ته منتقل کړی وو چې الهامي طور باندې دا نه دی ویل شوي چې هغه به 3 زامن به 4 کوي. الهام کې صرف دا ویل شوي دي چې هغه به 3 کوي. نو زما خیال دا و، هغوی فرمایي چې دا زما د پیدایش تاریخ ښودلی شوی دی. دا پیشنګویي هغوی فرمایي چې په کال 1886 کې شوې وه، د هغه کال په سر کې شوې وه. او هغوی فرمایي چې زما پیدایش یعنې د حضرت مسیح موعود پیدایش په کال 1889 کې شوی وو. نو 3 کولو والا چې کومه دا پیشنګویي ده، نو هغې کې دا خبر ورکړی شوی وو چې د پیدایش به په 4م کال کې کېږي، او بیا هم داسې وشو. او دا الهام چې کوم دی چې دوشنبه مبارک دوشنبه، نو د دې وی چې نورې معنی هم کېدی شي، خو زما په خیال کې د دې یوه واضحه تشریح دا ده چې دوشنبه د هفتې 3مه ورځ وي. او بل خوا د روحاني سلسلې چې کومې وي په هغوی کې د نبیانو او بیا د هغوی د خلفا بیل دورونه وي،
او څنګه چې د نبی زمانه په خپل ذات کې یو مستقل حیثیت لري همدغه شان د خلیفه زمانه په خپل ذات کې یو مستقل حیثیت لري. نو په دغه لحاظ چې هغوی وی چې غور وکړئ او وګورئ نو لومبی دور د حضرت مسیح موعود علیه السلام و او دویم دور د حضرت خلیفة المسیح اول رضی الله تعالی عنه و او بیا وی فرمایي چې اوس دریم دور زما دی او داسې د خدای پاک یو بل الهام هم د دغه تشریح تصدیق کوي او د حضرت مسیح موعود علیه السلام وی چې یو بل الهام و چې فضل عمر. نو حضرت عمر هم د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم نه پس په دریم نمبر خلیفه و. نو دوشنبه ہے مبارک دوشنبه دینه دا مطلب نه دی چې څه خاص ورځ د خاصو برکاتو موجب بوي بلکې مطلب یې دا دی چې دغه موعود د زمانه مثال د احمدیت په دور کې به همداسې وي لکه څنګه چې د دوشنبې وي. یعنی په دغه سلسله کې د خدای پاک له طرفه د دین خدمت لپاره به چې کوم خلک ودرول کېږي نو دا موعود به په هغوی کې په دریم نمبر وي. د فضل عمر چې کوم الهامي نامه ده په هغې کې هم همدې طرف ته اشاره ده. نو په کلام الله کې په یفسره بعده بعد مطابق فضل عمر چې کوم لفظ دی هغې د دوشنبه ہے مبارک دوشنبه د دې هم تفسیر کړی دی خو فرمایي چې په اسلام کې یو بل خبر هم دی چې خدای پاک به یو مبارک دوشنبه یو داسې ذریعه باندې راوستونکی دی چې حضور فرمایي چې کوم به زما اختیار کې نه وي او یو انسان دا نشي ویلی چې ما په خپله اراده او له قصده د دې اجرا کړې ده یعنی د تحریک جدید اجرا چې په کال 1940 کې په داسې حالاتو کې جاری شوی و چې هغوی فرمایي چې زما اختیار کې نه و. د حکومت یو فعل و چې هغې به د جماعت خلاف ځینې سخت اقدامات کولو منصوبه کړې وه او د احرارو چې کومه فتنه انګیزي وه د هغې په وجه خدای پاک د دغه تحریک زما په زړه کې القا فرمایلی وه او د دغه تحریک چې کوم وړومبی دور و هغې لپاره ما 10 کاله ټاکلي وو او هر انسان چې کله قرباني کوي نو د قربانۍ نه پس په هغه یو د اختر ورځ هم راځي. نو لکه څنګه چې تاسو ګورئ چې د روژې میاشت نه پس د اختر ورځ وي نو همدغه شان چې کله زموږ د تحریک جدید دا 10 کاله به چې ختمیږي حضور فرمایي چې له هغه وخته پورې ختم نه وو نو وی چې د هغې د تحریک جدید هغه 10 کاله ختمېدو نه پس به چې کوم بل کال وي هغه به موږ لپاره د اختر کال وي او دا کال یعنی کال 1940 چې کوم ختمیږي لګیا دی نو وی فرمایي چې عجیبه خبره دا ده چې د کال 1915 چې کوم دا کال دی نو که د تحریک جدید په حواله ورته وکتلی شي نو چې کوم دا 11 کال دی نو هغه د اختر کال دی او دا کال د ګل د ورځې نه یعنی د پیر د ورځې نه شروع کیږي او د پیر ورځ ته دوشنبه هم ویل کیږي. نو خدای پاک په دغه الفاظو کې دا خبر ورکړی و چې په یوې زمانه کې د اسلام چې ډېر کمزورې حل وي نو د هغې د خورولو لپاره د هغې اشاعت لپاره به د یو اهمې تبلیغي ادارې بنیاد ایښودلی کیږي او چې کله د هغې تبلیغي ادارې وړومبی دور سره د کامیابۍ مکمل شي نو دا به جومات لپاره به دا یو ډېر مبارک وخت دی او حالات اوس وی چې تاسو هم ګورئ ثابت هم که چې د تحریک جدید په ذریعه د دنیا په هر ګوټ کې د اسلام او د احمدیت تبلیغ رسې لګیا دی. نن موږ ګورو چې د تحریک جدید تحریک هم خپلې ډېرې لسیزې مکملې کړي دي او د دنیا په هر ملک کې چې چېرته هم د احمدیت بوټې لګېدلی وو هغه هلته قایم دی. بیا هغوی دغه اوږد خوب باره کې چې کوم ما ذکر وکړو د هغې باره کې بیان نه پس حضرت مسلم موعود د خپل د مسلم موعود کېدو اعلان کړی و او دې باره کې حضرت مسلم موعود فرمایي چې په دغه خوب کې زما په خوله دا فکره جاری شوې وه چې انا المسیح موعود انا المسیح الموعود مثیله و خلیفته. حضور فرمایي چې دغه الفاظو زما په خوله جاری کېدل یوه عجوبه وه. هغوی فرمایي چې په ویښه خو به دا یوه
عجوبه وه، دا یو ډېر عجیبه قسم الفاظ وو زما ځان باره کې، خو په خوب کې هم ماته دا احساس کېږي چې دا ډېر عجیبه الفاظ دي چې زما په خوله جاري شوي دي. فرمایي چې وروستو چې بیا ځینو خلکو چې دا خوب واورېدو نو هغې نه پس هغوی وویل چې د مسیحي نفس کېدو ذکر د حضرت مسیح موعود علیه السلام چې کوم د 20 فروری کال 1886 چې کوم اشتهار و هغې کې هم شته دی. او بله ورځ هغوی فرمایي چې حضرت مولوي سرور شاه صاحب دا وایي چې په اشتهار کې دا الفاظ دي چې وہ دنیا میں آئے گا اور اپنے مسیحی نفس اور روح الحق کی برکت سے بہتوں کو بیماریوں سے صاف کرے گا، چې هغه به دنیا ته راځي او خپل د مسیحي نفس او د روح الحق په برکت به ډېر خلک د بیمارونو پاک کړي. نو هغوی فرمایي چې ما هم په خوب کې دا لیدلي وو چې ما ډېر بوتان مات کړي دي او دې کې هم دې طرف ته اشاره ده چې هغه به د روح الحق په برکت ډېر خلک د بیمارونو پاک کړي. روح الحق د توحید روح ته وایي او هغوی د اسلام د تبلیغ په دنیا کې چې بنیاد کې خودونو د دنیا زړونه د شرک نه پاک کړ. فرمایي چې بله درېمه خبره ما په خوب کې دام لیدلې وه چې زه په منډه یم او دا نه چې تیز ګرځم بلکې په منډه یم او ځمکه زما د قدمونو لاندې راغونډېږي لګیایي. نو د موعود زوی چې کومه پیشنګویي وه نو هغې کې دا خبره هم ده چې وہ جلد جلد بڑھेगा، یعنې هغه به زر زر لویږي یا زر زر به وړاندې ځي. همدغه شان دوی وایي چې حضور چې خوب کې ما لیدلي وو، حضرت خلیفة المسیح ثاني فرمایي چې خوب کې ما لیدلي وو چې زه د ځینو بهرني ملکونو طرف ته تللی یم او بیا دا نه چې هلته چې لاړم نو خپل کار مې ختم نه کړو، بلکې دا نه چې هلته مې خپل بس کار ختم کړو بلکې هغې نه مخکې هم زه د تلو اراده لرم. اور माँ خوب की दा हुए छे ए अब्दुल शकूर अब मैं आगे जाऊंगा और जब सफ़र से वापस आऊंगा तो देखूंगा कि तूने तौहीद को कायम कर दिया है, शिर्क को मिटा दिया है और इस्लाम और हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम की तालीम को दिलों में रासिख कर दिया है. यानी ए अब्दुल शकूर जब उस मखज़म और कल जज़ीर सफ़र न वापस राशम नुदा बगोरम चिता तौहीद कायम करे दे, शिर्क दे ख़त्म करे दे और द इस्लाम او د حضرت مسیح موعود علیه السلام تعلیم د پزړونو کې راسخ کړی دی. حضرت مسیح موعود علیه السلام باندې چې خدای پاک کم کلام نازل فرمایلی و نو باقي کې هم دغه طرف ته اشاره ده چې वो زمین کې کنارو تک شهرت پایګا، یعنی د ځمکې د هر ګوټ کې به د هغه شهرت وي، یعنی د تبلیغ کارونه به هغه ډېر وړاندې بوځي. او موږ دا ګورو چې دا پیشنګویي هم یقینا چې د حضرت مسیح موعود رضی الله تعالی عنه په زمانه کې ډېره په شان پوره شوې ده. دغه شان په د هغوی دا چې کوم د اوږد خوبونو نو هغې کې هم د مسلمو چې کومه پیشنګویي وه نو هغې سره یو شان ډېرې خبرې دي چې په مختلفو پیراو کې هغوی ته په خوب کې ښودلې شوې وې. او حضور فرمایي چې اوس به زه د رویا په حواله د هغه خوب په حواله بیانولو په ځای د هغې خوب نه مخکې چې کومه خبره د هغه به بیانوم. حضرت مسیح موعود د واقعاتو په حواله چې کومه د پیشنګویي وه د حضرت مسیح موعود علیه السلام نو ځینې واقعات چې وو د هغوی چې کوم تطابق وو چې دا څنګه مطابقت لري د هغه زمانې واقعات د حضرت مسیح موعود علیه السلام هغه پیشنګویي سره څنګه مطابقت لري او څنګه په هغه دغه پیشنګویي پوره کوي. نو حضور فرمایي چې د هغې به زه مختصر ذکر کوم. هغوی فرمایي حضرت خلیفة المسیح ثاني به دا فرمایل چې خلکو به دا وایي چې دا یو ماشوم دی او هغه زمانه کې خدای پاک د خلافت په مقام زه ودرولم. دې طرف ته هم په هغې پیشنګویۍ کې اشاره شوې وه چې هغه به زر زر لویږي، زر زر به وړاندې ځي. بیا هغوی خپله یوه واقع بیانوي چې یو ځل زه د حضرت اما جان رضی الله تعالی عنه کمرې کې د لمونځ په انتظار کې ګرځېدم او دا کمره چې کومه وه دا د جومات سره جوخته وه. نو ما له د جومات نه اوچت اوازونه را روان وو چې یو اواز پکې د شیخ رحمت الله صاحب وو چې ما وپېژانده. هغوی دا وی چې یو ماشوم مخکې د یو ماشوم په مخکې کولو جومات تباه کېږي لګیا دی، دا ټول فساد د یو ماشوم لپاره جوړېږي لګیا دی. نو هغوی فرمایي چې زه ډېر حیران شوم چې دا ماشوم څوک دی. نو آخر چې زه جومات ته لاړم نو ما د یو ملګري نه تپوس وکړو چې هغه ماشوم څوک دی. نو هغه راته وخندل او راته وویل چې هغه ماشوم امتې. نو فرمایي چې د مخالفانو دا قول د حضرت مسیح موعود علیه السلام د الهام تصدیق کولو چې وہ جلد جلد بڑھے گا.
هغوی فرمایي چې خدای پاک خو زه دومره زر لوی کم دومره زر یې وړاندې بوتلم چې دشمن حیران پاتې شو ځکه چې یو څو میاشتې مخکې چې کومو خلکو ماته ماشوم وی هماغوی بیا د یو څو میاشتو پسته ماته شاطر او تجربه کار ویل او زما بدي یې ویله بالکل هغوی الټه شوي وو. نو ډېر په وړوکوالي کې خدای پاک زما په لاس هغه خلکو له شکست ورکو چې چا په سلسله کې رخنه جوړوله. فرمایي چې باوجود له دې چې هغه خلکو زه ماشوم ګڼلم او باوجود له دې چې زه واقعي یو ماشوم وم خو خدای پاک د 15 کالو په عمر کې په یو حکومت زه قایم کوم او حکومت همداسې چې روحاني حکومت او جسماني حکومت خو چې کوم وي نو هغې کې باچا توره لري طاقت لري فوجونه لري جرنیلانې وي جلخانې وي خزانې لري او څوک چې هغه غواړي نو راونیسي او سزا هم ورله ورکوي. خو روحاني حکومت کې خو چې د چا زړه وي هغه مني او چې د چا زړه نه وي نو هغه انکار وکړي او د طاقت خوړو څه سوال نه پیدا کېږي. او بیا خدای پاک په روحاني حکومت هم په داسې حال کې ودرولې وم چې په خزانه کې صرف یو څو آنې وي یو څو پیسې پاتې وي پکې او په زرګونو روپۍ قرض وپې په خزانه باندې. او خدای پاک دا کار یو داسې حل کې ماته سپارلی وو چې د جمعه چې څومره ذمهوار خلک وو هغوی ټول زما مخالفان وو او تر دې زما مخالفان وو چې هغوی کې یو خو د مدرسه چې کومه ده های سکول هغې طرف ته اشاره کړې وه او دا یې ویلي وو چې موږ خو ځو خو تاسو به ډېر زر وګورئ چې په دغو عمارتونو باندې د عیسایانو قبضه به وشي. نو یو د 15 کالو هلک چې چا لپاره ټول ظاهري اسباب په مخالفت کې ودرېدلي وي نه خزانه لري نه ورسره تجربه کاره کارکوونکي وي او میدان د دشمن په قبضې کې وو او هغه خوشحالۍ کولې چې ډېر زر به دلته د عیسایانو قبضه شي او چاله چې دا حکومت ورکړی شوی دی هغوی به دا وي چې دا دور به د تنزل او د ادبار په دور کې بدل شي او دا به ذلت او رسوایي وویني. یو انسان غور کولی شي چې په داسې حالاتو کې به د قام څه حل کېدی شي خو هغه ورځ لاړې او دا نننۍ ورځ هم راغه او نن کتونکي دا ګوري چې د جومات هغه شمېر چې کوم هغه وخت و چې کله دا جومات ماته سپارلی شوی و نو د خدای پاک په فضل نن د هغه شمېر نه په سوونو عمره زیات خلک په جومات کې شامل دي او په کومو ملکونو کې چې د حضرت مسیح موعود علیه السلام نامه هغه وخت رسېدلی وه نن 20 عمره زیاتو ملکونو کې د حضرت مسیح موعود علیه السلام نامه رسېدلې ده او په کمې خزانې کې چې هغه وخت صرف 18 آنې وې حضرت مسیح موعود فرمایي چې نن پکې لکونو روپۍ موجودې دي په دغه خزانې کې. فرمایي چې که نن زه مړم شم نو په خزانې کې به مې په لکونو روپۍ پرېښې وي. د دغې سلسلې په تایید کې دومره زیات کتابونه به ما پرېښي وي یعنې کوم چې ماته ملاو شوي وو د هغې نه به ډېر زیات کتابونه به ما پرېښي وي او د سلسلې خدمت لپاره هغې نه به مې ډېر زیات علوم ځان پسې پرېښي وي یعنې کوم چې ماته ملاو شوي وو د هغې نه ډېر زیات علوم به ما پرېښي وي چې زه پوه مړ شم. نو یعنې خدای پاک چې کله زه د خلافت په مقام ودرولی وم نو هغه وخت نه اوس دا کتابونه او دا علوم ډېر زیات دي. نو هغه خدای چې دا ویلي و چې هغه به زر زر لویږي او वो जल जल बढ़ेगा और खुदा का साया उसके सर पर होगा یعنې هغه به زر زر لویږي او د خدای سورې به د هغه په سر وي. نو دا پیشنګویي په داسې عظیمالشان رنګ کې پوره شوه چې که لوی نه لوی دشمن وي نو هغه د دې نه انکار نشي کولی. بیا حضرت مسیح موعود علیه السلام دا پیشنګویي خو دومره اهمه ګرځولې ده لکه څنګه چې ما سر کې هم اقتباس وړاندې کړی و چې دا صرف پیشنګویي نه ده بلکې دا یو عظیمالشان نشان دی. د دغه زوی د پیدایش پیشنګویي د 9 کالو په موده کې پیشنګویي دا و چې دا د دې پیدایش به په 9 کالو کې کېږي. د پیشنګویي کې دا الفاظ هم وو. نو حضرت مسیح موعود علیه السلام فرمایي چې د 9 کالو چې کومه موده ده نو دې لپاره خو انسان د خپل د ژوند باره کې هم نه خبر او دا هم نشي معلومولی چې په دومره موده کې به د هغه سوالات خامخا کېږي. نو دا بیا څنګه کېدی شي چې خامخا د یو زوی د پیدا کېدو چې کومه خبره ده په دې باندې د
قطعي یقین وکړی شي او بیا صرف دا نه چې الګ به پیدا کیږي بلکې داسې الګ چې هغه د اسلام د شان او د شوکت موجب وي دا پیشنګویي وه نو حضرت فرمایي چې هغه زمانه وه چې د حضرت مسیح موعود علیه السلام باندې د څلورو طرفونو نه دشمنانو حملې کولې صرف په دې بنیاد باندې چې هغوی د الهام دعوه کړې وه هغوی دا فرمایلي وو چې ماته الهام کېږي هغوی څه د مجددیت یا د ماموریت دعوه نه وه کړې نو هغه وخت هغوی د یو زوی د پیدایش پیشنګویي چې داسې اعلی صفات به لري هغوی کړې وه حضرت مسیح موعود فرمایي چې کله چې د چا د نایب شهرت وویل شي نو مطلب دی چې د هغه چې کم آقا او متاوي د هغه به شهرت کیږي نو خدای پاک چې کله په دې پیشنګویي کې دا ویلي چې وہ زمین کې کنارو تک شهرت پایګا نو دې معنی دا وی چې د هغه په ذریعه به د حضرت مسیح موعود د حضرت رسول الله صلی الله علیه و وسلم او د حضرت مسیح موعود علیه السلام نامه به هم د دنیا ګډ ګډ ته رسي نو اوس وګورئ چې دا پیشنګویي څومره واضحه ده د حضرت مسیح موعود علیه السلام په زمانه کې صرف افغانستان یو داسې ملک و چې دا ویل کېدی شو چې څه اهمیت سره هلته د حضرت مسیح موعود علیه السلام پیغام رسېدلی و ځکه چې هلته شهیدان هم وو او چې کوم نور ملکونه وو نو هغوی ته صرف خبرونه رسېدلي وو یا هغه خبرونه چې کوم مخالفانو خور کړي وو یا که د چا په لاس کتاب رسېدلی وو نو هغه به مخکې چاته ښودلی وي باقاعده جومات په یو ملک کې قایم نه وو خواجه کمال الدین صاحب انګلستان ته تللی وو یعنې حضور فرمایي دلته راغلی وو خو هغوی خو به دا وي چې د حضرت مسیح موعود علیه السلام یا د جومات نوم اخیستل خو به داسې وي لکه چې لکه زهر نو ځکه به هغوی د جومات نامه نه اخیسته او د حضرت مسیح موعود علیه السلام نامه به هم نه اخیسته نو که په انګلستان کې نامه خوره شوې وه نو د خواجه صاحب نامه خوره شوې وه د جومات نه او نه د حضرت مسیح موعود علیه السلام خو چې خدای پاک حضرت مسیح موعود خلیفه جوړ کړ نو خدای پاک په فضل هغوی فرمایي چې په سماټرا کې په جاوا کې په سټریټ سیټلمنټ کې په چین کې په هم احمدیت خور شو بیا په ماریشس کې په افریقا کې او په نور ملکونو کې هم احمدیت خور شو په مصر کې په فلسطین کې په ایران کې او په نورو عرب ملکونو کې په یورپ کې ډیرو ملکونو کې احمدیت خور شو او د حضرت مسیح موعود په وخت کې هم بعضو ځایونو کې د جومات شمیر زرګونو ته رسېدلی و او د افریقې ملکونو کې هم په لکونو احمدیان موجود وو بیا دغه پیشنګویی کې د خدا پاک له طرفه یو خبر دام ورکړل شوی دی چې وہ علوم ظاهری او باطنی سے پر کیا جائے گا یعنی هغه به د ظاهری او د باطنی علومو نه ډک کړی شي هغوی فرمایي چې زه د دعوې کولو عادي نه یم خو دې نه باوجود زه دغه حقیقت نشم پټولی چې د اسلام هغه مسلې هغه لوی مسلې چې په رڼا اچول د دغه زمانې لحاظ سره ډېر ضروري وو نو خدای پاک د هغوی باره کې زما د ژبې نه او زما د قلم نه داسې مضمونونه راویستي دي چې زه په دعوه دا ویلی شم چې که دا تحریرونه که یو طرف ته کړی شي نو د اسلام تبلیغ په دنیا کې نشي کېدی د قرآن ډېر امور داسې دي چې د دغه زمانې په لحاظ خلک په نشي پوهېدی تر څو چې د نورو آیتونو نه د هغوی تشریح ونه کړی شي او دا د خدای پاک فضل دی چې هغه زما په ذریعه دغه مشکلات حل کړي دي هغوی فرمایي چې اسلام دا وخت یو داسې دور نه تېرېږي لګیا دی چې کم د ضعف او د کمزورۍ دور دی د حضرت مسیح موعود علیه السلام په ذریعه خدای پاک یو ځل بیا د اسلام د حفاظت بنیاد ایښی دی خو د حضرت مسیح موعود علیه السلام په زمانې کې په اسلام باندې هغه تمدني حمله نه وه شوې نه کېده چې کومه نن کېږي لګیا ده نو خدای پاک دا وغوښته چې د هغوی د پیشنګویۍ مطابق په دې زمانه کې یو داسې تن په خپل کلام سرفرازه کړي چې د روح الحق برکت ځان کې لري او څوک چې د ظاهري او د باطني علومو نه ډک وي چې څوک د دشمن دغه تمدني حملې د حضرت مسیح موعود علیه السلام د تشریح او د رسول الله صلی الله علیه وسلم بیان کړي تشریح او د قرآن د منشا مطابق لري کی او د اسلام د حفاظت کار تر سره ورسوي نو خدای پاک خپل کارو کو او زما په تحریراتو خپل د تصدیق
مهر ولګولو. هغوی فرمایي چې تر څو چې خدای پاک ماته نه ویلي نو زه هم چوپ وم، خو چې خدای پاک ماته ویلي نو صرف دا نه چې ویې ویلې بلکې راته دا ارشاد وفرمایلو چې خلکو ته مو ووایه، نو زه اوس دا وایم چې دا پیشنګویي په هر لحاظ په ما پوره کیږي. هغوی فرمایي چې خدای پاک صرف دا نه چې ماته ارشاد وکړو چې دا خلکو ته ووایه، بلکې په خپل فضل یې داسې حالات هم پیدا کړه چې د دغه پیشنګویۍ د صداقت لپاره د دلیل حیثیت لري. لکه څنګه چې په اسمان باندې چې کله سپوږمۍ ځلیږي نو خدای پاک د هغې ګیر چاپېر ستوري پیدا کړي، نو همدغه شان په هغه ورځو کې نورو ډېرو خلکو ته هم داسې خوبونه راغلي وو او داسې خوبونه لیدلي وو چې پکې هم د دغه خوب مضمون یو ځل بیا ښودلی شوی وو چې کوم حضور فرمایي چې ما کوم خوب لیدلی وو. نو حضور فرمایي چې زما د خوب نه پسته یو ملګري ډاکټر محمد لطیف صاحب هم ماته لیکلي وو، دا راته ویلي وو چې ما یو خوب لیدلی دی چې یو فرشته زما نامه اخلي او دا وایي چې د نبیانو او رسولانو سره به د ده نامه هم اخیستلی کېږي. د نبیانو او رسولانو سره د نامې اخیستو هماغه معنی دي چې د کومه طرف ته د حضرت مسیح موعود علیه السلام په پیشنګویۍ کې هم ارشاد شوی دی چې هغه به د مسیح مسیل وي، یعنی حضرت مسیح موعود علیه السلام نبی او رسول دی او هغوی سره به زما نامه هم اخیستلی کېږي. همدغه شان یو بل ملګري دا لیکلي چې ما په خوب کې ولیده چې تاسو په مینار باندې ودرېدلي او د الیس الله بکافٍ عبده اعلان کوئ لګیایي. الیس الله بکافٍ عبده د حضرت مسیح موعود علیه السلام ابتدایي الهاماتو کې الهام دی او په مینار باندې د دغه الهام د اعلان کولو مطلب هم دا دی چې خدای پاک به د احمدیت تبلیغ زما په ذریعه نورم مضبوط کړي. نو لکه څنګه چې اوس بیان هم شو مخکې چې څنګه په مختلفو ملکونو کې د حضرت مسلم موعود رضی الله تعالی عنه په زمانه کې د تبلیغ کار په وسیع پیمانه شروع شو او هماغه بنیادونه دي چې ورباندې نن هم کار مخکې روان دی. بیا هغوی د خپلو ځینو خوبونو د الهاماتو چې کوم د هغوی په تایید کې دي هغه د هغوی ذکر فرمایي چې خدای پاک ماته خپله وحي بخلې وه او دا خبره هم د خدای پاک بخښنه ده چې هغه دغه کار لپاره چې د کم ذکر حضرت مسیح موعود علیه السلام په پیشنګویۍ کې دی هغه لپاره زه تیار کړم. او هغوی بیا فرمایي چې ما یو خوب لیدلی و چې غالبا چې د حضرت مسیح موعود علیه السلام د زمانې کې ما لیدلی و یا د حضرت خلیفة المسیح اول په زمانې کې ما لیدلی و او دا خوب هغوی وی چې ما هماغه وخت میجر سید حبیب الله شاه صاحب چې حال کې د سنټرل جیل لاهور سپرنټنډنټ دي او نور هم چې کوم ملګري دي نو هغوی ته مې اورولې وو. فرمایي چې اوس یو څو ورځې شوي چې هغوی په خپله ما سره د دغې خوب ذکر وکړو. هغوی فرمایي چې ما کتلي وو چې زه په مدرسه احمدیه کې یم او دې ځای کې مولوي محمد علي صاحب هم ولاړ دي، په دې کې شیخ رحمت الله صاحب راغله. هغوی چې موږ دواړو کتل نو دا یې وویل چې راځئ چې مقابله وکړو چې چا کت تاسو کې وکړ دی ستاسو یا د مولوي محمد علي صاحب. نو زه دغې مقابلې نه تردد محسوسوم خو هغوی په زوره ما راکاږي ولته مې بوځي چې چېرته مولوي محمد علي صاحب ولاړ دي. حضور فرمایي چې هسې خو مولوي محمد علي صاحب قد کې مانه وړوکي نه دي بلکې کیدای شي چې هم څه اوږد وي قد کې مانه، خو چې کله شیخ صاحب زه هغوی سره ودرولم نو هغوی بې اختیاره دا ووایي، یعنې شیخ صاحب بې اختیاره دا ووایي چې ما خو دا ګڼل چې مولوي صاحب اوچت دي خو اوچت خو تاسو ثابت شوئ. نو هغوی فرمایي چې په خوب کې ما بیا دا ولیده چې ډېره په ګرانه د هغوی سر زما تر سینې رسې لګیا دی او بیا شیخ رحمت الله صاحب لاړو یو میز یې راوړو او په هغې باندې هغوی ودرول خو بیا هم د هغوی قد له ما نه ورکوټې وو. هغوی بیا په هغه میز باندې یو سټول کېښود او په هغې باندې مولوي صاحب ودرول خو بیا هم مولوي صاحب په قد کې ما نه وړوکي وو.
نو هغې نه پس هغوی مولوي صاحب اوچت کو زما د سر برابرول یې غوښتل خو بیا هم هغوی لاندې وو او بیا دا مو چې د هغوی خپې په هوا کې ځوړندې وې لکه زما مقابله کې بالکل د یو ماشوم هغوی حیثیت لرلو او ډېر په ګرانه یې زما تر څنګلو د هغوی خپې راتلې نو هغوی وی چې ګوري چې زه څنګه په دې خوب کې څنګه د هغې ټولې مقابلې او بیا د هغې د انجام خبر ورکړی شوی و چې کوم مولوي محمد علي صاحب سره کېدونکې وه حالانکې دا خوب که د خلافت اوله د ابتدا د زمانې خوب دی نو هغه وخت خو په جومات کې خواجه کمال الدین صاحب سر راوچتولو مولوي محمد علي صاحب خو نه و خو خدای پاک په دې کې ډېر په عجیبه طریقه وروسته چې کوم حالات پیدا کېدونکي وو او چې کومې جګړې کېدونکي وې د هغې نقشه راکاږلې ده نو وګورئ چې مولوي محمد علي صاحب زما په مقابله کې دومره ښکته شو چې د هغوی ټول زور دغه خبرې ثابتولو باندې صرف کېږي چې د خدای پاک مخې ته هغه خلک معزز وي چې کم وړوکي وي مخکې به هغوی دا وي چې موږ 95% یو دوی 4.5% دي او د جومات اکثریت هېڅ چېرې ګمراه کېدی نه شي خو اوس هغوی دا وایي چې بېشکه د قادیان جومات زیات دی موږ لږ یو خو د هغوی دا زیاتېدل د هغوی د دروغ جنګ کېدو سبب دی ځکه چې خدای پاک فرمایي چې زما حقیقي بندګان لږ وي نو دا بالکل هماغه نقشه ده چې کومه په دې خوب کې راکاږلې شوې وه چې هغوی دومره وړوکي شو چې اوس هغوی ته خپل دا وړوکي کېدل د خپل د صداقت دلیل ښکاري بیا یو بل خوب ذکر هغوی کړی دی بلکې الهام چې کله چې په جومات کې اختلاف پیدا شو نو خدای پاک ماته الهامن دا ویلي و چې نمزقنهم چې موږ به دوی ټوټې کړو هغه وخت دغه خلکو به ځان ته 95% ویلې خو اوس د دوی څه حالت دی خدای پاک هغوی د دغه پیشنګویۍ مطابق په حقیقت کې ټوکړې کړل نو خواجه کمال الدین صاحب د خپل وفات نه مخکې دا لیکلي هم دي چې میرزا محمود چې زموږ متعلق کوم الهام چاپ کړی و هغه بالکل په موږ پوره شوی دی او موږ په حقیقت کې ټوټې شوي یو نو خدای پاک لکه څنګه چې په الهام کې خبر ورکړی و زما په مقابله کې هغوی ټوټې کړل بیا هغوی د فرمایي چې زه د هغې کلام الهي مثالونه چې کوم خدای پاک په خپل فضل په ما نازل فرمایلی وو هغه همدومره بیانومه دلته هغوی حضور فرمایي چې ما 2 بیان کړي دي خو حضور فرمایي چې زما اراده دا ده چې د تحدیث نعمت په طور باندې یو مختصره رساله چې څه قدر تفصیل هم پکې وي نو ځینې خپل الهاماتو کشوف او رویا خوبونه چې کوم دي د هغوی ذکر لپاره چاپ کړم او حضور فرمایي چې دا خو چاپ هم دی د کتاب په صورت کې او ډېر ضخیم کتاب دی حضرت مسلم موعود فرمایي چې خدای پاک ډېر ځل په ما باندې خپل غیب ظاهر کړی دی او دا پیشنګویي رښتونه ثابته کړې ده چې مسلم موعود د خدای پاک د روح حق نه مشرف وي دا د خدای پاک نشانونه دي چې هغه په ما باندې ظاهر کړي دي خلک وایي چې په دې کې څه حکمت و چې خلکو چې ملګرو خو مخکې نه زه د دغو پیشنګویۍ مصداق ګرځولم او ما اوس د دغو پیشنګویو د مصداق کېدو دعوه کړې ده دې کې څه حکمت دی نو زه دا وایم چې په دې کې حکمت هماغه دی چې کوم قرآن شریف دا وایي چې ما کان الله لیهدی و ایمانکم چې خدای پاک چې کله د یو نبي د بعثت نه پس موعود ودرېږي نو خدای پاک دا نه خوښوي چې د هغه چې کوم قایم کړی جومات د هغه د کفر ښکار شي او د هغوی ایمان ضایع شي نو ځکه هغه داسې حالات پیدا کړي چې اکثریت د هغه موعود په منلو مجبوره وي نو خلکو چې د حضرت مسیح موعود علیه السلام پیشنګویۍ ما کې په پوره کېدو وکتې نو د هغوی ایمان او یقین کامل شو هغوی نور زیات شو په ایمان او په یقین کې او په حضرت مسیح موعود علیه السلام هم د هغوی ایمان نور زیات شو هغوی فرمایي چې زما له طرفه وروسته چې دا اعلان وشو او د جومات له طرفه چې مخکې نه زه د دغه پیشنګویۍ مصداق ګرځولی کېدم نو دې کې د خدای پاک حکمت هم دا و چې خدای پاک مؤمنان 2 ځل د کفر او د اسلام په امتحان کې اچول او د هغوی ایمانونه ضایع کولو لپاره تیار نه و هغه دا نه غوښتل چې 2 مرګونه په جومات باندې یو ځای کړي لومړی مرګ هغه چې کله دغو خلکو د حضرت مسیح موعود علیه السلام منلی وو نو خدای پاک د هغوی د نیکۍ په وجه په هغوی باندې رحم وکړو هغوی ژوندي کړي وو
او حضرت مسیح موعود علیه السلام په جومات کې هغوی شامل کړي وو. هغوی خپل خپلوان پرېښي وو، تکلیفونه یې زغملي وو، خو خپل ایمانونه یې سلامت ساتلي وو. او دې نه پس دا خیال کول چې د دغه ابتلا نه چې کم خلک تیر شوي دي د هغوی په ژوند کې به خدای پاک یو داسې موعود رالیږي چې د هغه د صداقت نشان به د هغه د دعوې نه پس یوې اوږدې مودې پس ظاهریږي. نو د دې مطلب خو به دا وي چې مؤمنان دې بیا د کفر کندې کې دیکه کړی شي او صحابه بیا کافران او منکران کړی شي. جومات کې ابتلا راشي دا د خدای پاک د سنت خلاف خبره ده. ځکه خدای پاک د مسیح موعود باره کې چې کوم د حضرت مسیح موعود علیه السلام تیار کړی جومات وو نو د هغوی په ژوند کې د مسیح موعود به راتلو، یعنې د صحابه په وخت کې به هغه راتلو او دې لپاره دا تدبیر اختیار کو چې مخکې هغه موعود د جومات خلیفه کو او د جومات خلکو نه د هغه د اطاعت لوز واخیستو او بیا د هغو پیشنګیو د پوره کېدو سامان هم جوړ کړه چې کوم د هغه باره کې ویل شوي وو. او چې کله حقیقت په جومات باندې لکه د رڼا ورځ عیان شو نو بیا هغه له هم یعنې خلیفة المسیح له هم یعنې څوک به چې مسیح موعود کېدو نو هغه له هم د آسماني خبرونو په ذریعه د دغه حقیقت علم ورکړی شو چې هغه دی چې هغه لپاره د اسمان او د ځمکې د دواړو ګواهي جمع شي او د مؤمنانو چې کوم جومات دی هغه د کفر او د انکار د داغ نه محفوظ کړی شي. خدای پاک دې په دې زمانه کې هم د ټولو ایمان سلامت وساتي، د هر احمدي ایمان د سلامت وساتي او د کفر او د انکار د داغ نه دې همیشه محفوظ وساتي. د جومات ملګرو ته د حضرت مسیح موعود رضی الله تعالی عنه د علم و معرفت چې کوم کلام د هغه نه زیاته استفاده کول پکار ده. دا په اردو کې شته او په نورو ژبو کې هم څه لټریچر شته نو هغه لوستل پکار دی. خدای پاک دې د دې توفیق ټولو له ورکړي. اوس د لمونځونو نه پس به یوه جنازه هم کوو، غایبه جنازه ده چې د مکرم صوفي نذیر احمد صاحب ابن مکرم میاں محمد عبدالله صاحب مرحوم ده. دوی په 9 فروری په جرمني کې تقریبا 93 کال عمر کې وفات شوي دي. انا لله و انا الیه راجعون. د تقسیم نه مخکې دوی په فوج کې نوکري کوله او د تقسیم نه پس بیا دوی د حضرت مسیح موعود رضی الله تعالی عنه په حکم چې کوم فرقان فورس شامل شوي فرقان فورس جوړ شوی و په هغې کې دوی شامل شوي وو د تربیتکار په طور دوی خپل فرایض پوره کول. او دې نه پس بیا کراچۍ کې څه موده دوی نوکري کړې ده. بیا په احمد آباد سټیټ چې کوم دی په سند کې آی کې دوی رهایش خپل کړی وو، خپل ذاتي کاروبار هغوی هلته شروع کړی او بیا یوې اوږدې مودې پورې دوی د سیکرټري مال په طور هم د خدمت توفیق ترلاسه کړی دی. او دې نه پس دوی څه مودې لپاره ربوی ته کډه وړې وه. د دوی ورور هم شاید چې دوی سره و په کاروبار کې چې کله دوی ربوی ته راغله نو د دوی ورور ته ځینې کاروباري مشکلات راپېښ شوي وو. نو هغوی دې ته و چې تاسو واپس سند ته راشئ نو هغوی له جواب ورکړه چې زه به اوس په ربوی کې اوسېږم. نو په دې د هغوی ورور حضرت خلیفة المسیح ثالث په خدمت کې ولیکل چې زما ورور ته تلقین وکړي چې دوی واپس سند ته راشي. نو حضور رحم الله تعالی حضرت خلیفة المسیح ثالث دوی راوغوښتل او دوی ته تلقین وکړو چې دوی دې سند ته لاړ شي. نو ربوی کې چې کوم محلې کې دوی اوسېدل د هغې چې کوم د جومات صدر و هغوی هلته موجود وو. نو هغوی ورته وویل چې حضور دوی زموږ ډېر مخلص کارکوونکي دي. نو په دې حضرت خلیفة المسیح ثالث وفرمیل چې په سند کې هم موږ ته د مخلصو کارکوونکو ضرورت دی. نو داسې بیا صوفي صاحب واپس سند ته لاړو. په خپله د هغوی اراده نه وه خو د خلیفة المسیح په ارشاد دوی لبیک وویل او په ربوی کې دوی خپل کاروبار بند کړو. بیا خپل خاندان والا هم هملته پرېښوده او سند ته لاړه. یوه اوږده موده سند کې تر راغلو نه پس دوی بیا ربوی ته راغله او د صدر انجمن احمدیه کې بیا دوی په مختلفو شعبو کې دوی په اعزازي طور کار کړی دی. په د پرایویټ سیکرټري دفتر ربوی کې هم دوی تر اوږدې مودې پورې خدمت کړی دی. په کال 1986 کې دوی جرمني ته کډه وړې وه او تر وفات بیا دوی هملته په جرمني کې اوسېده. په جرمني کې دوی د هایډلبرګ جومات صدر په طور هم کار کولو. د مجلس انصار الله د انتظام لاندې د جرمني چې کوم 4 ریجنونه دي نو د یو ریجن د ناظم په طور هم دوی خدمت
کړی دی. د علاقې د ناظم په حیثیت کې دوی په خلافت رابعه کې وړومبی انعام هم ترلاسه کړی و. د دوی په غم ځپلو کې 2 لوڼه او 4 زامن دي. د دوی 2 زامن بلال شمس صاحب او منیر احمد جاوید صاحب واقف زندگی دي، او د دوی یو زوم حنیف محمود صاحب په ربوی کې وي او مربی سلسله او ناظر اصلاح ارشاد او نائب ناظر اصلاح ارشاد دي، واقف زندگی دي دوی. د دوی زوی جلال شمس صاحب دي کې دلته چې کوم دي ډاکټر جلال شمس صاحب، نو هغوی د ټرکش ډیسک انچارج دي. نو هغوی وی چې همیشه به د دوی کوشش دا و چې که خلیفه وقت موجود دي یا که دلته راغلي دي نو کوشش باید دا و چې د وخت خلیفه پسې منځو کې ډېر عبادت گزاره وو او د دعا انداز هم ډېر ښکلی وو او د دعا په وخت کې به دومره درد و دومره به دوی جړا زاری کوله چې داسې به لګېده چې ډېر په ناقلاره د دوی جذبات بهر راځي لګیا دي او د خدای مخې ته به دوی جړا او زاری ډېره کوله. د دوی ورور منیر جاوید صاحب د 6 میاشتو نه هغه ته نمونیا شوی و، بیمار شوی و، بچ کېدل یې ګران و. زموږ ډاکټر وایي چې جواب ورکړو نو وایي چې یو ځل دوی ډېرې دعاګانې وکړي، وایي چې زما والدې هم دعاګانې وکړي او والد صاحب هم چې د خدای پاک په لاره کې به دا وقف کړو دا ماشوم نو خدای پاک دعاګانې واورېدې. خو یو حال وي داسې راغلی و په یو وخت کې چې والدې صاحبې وی چې د ماشوم حال خو د زنکدن ښکاري، نو تاسو چېرته روان یې؟ نو هغه د لمونځ وخت و، نو دوی جمع لمونځ لپاره جومات ته روان وو. نو دوی دا وایي چې زه هم هغه له روان یم چې څوک د صحت ورکولو طاقت لري هم هغه نه غوښتو لپاره ځم. نو دومره یقین و د دوی په خپل خدای باندې. سند کې هم چې کله به هلته د جومات چې کومې ځمکې وه نو څه کارکوونکي به چې په چوټای تلو نو د هغه په ځای به دوی په رضاکارانو ته ورخدمت کولو. وصیت دوی ډېر په شروع کې کړی و، په خپله او نورو ځوانانو ته به دوی د دوی شوق و چې هغوی باندې وصیت وکړي. وصیت فارم به ځان سره ساتلو او تلقین به یې کولو چې الوصیت رساله چې کومه ده هغه لولي او وصیت وکړي. دوی لیکي چې خپل نیم اولاد یعنې 4 زامنو کې 2 زامن او 2 چې کومې لوڼه دي هغې کې یوه لور چې کومه وه هغه 2 زامن یې وقف کړي وو، یوه لور یې واقف زندګي له ورکړې وه. د دوی لور غالبا دا لیکلي دي چې د قرآن تلاوت ټول عمر د هغوی معمول و، صرف دا نه چې په خپله یې معمول و بلکې ماشومانو او نوسانو څو ته به هم د لمونځ او د تلاوت تلقین کولو. د حضرت مسیح موعود علیه السلام کتابونه به هم روزانه لوسته، دا د هغوی معمول و. دا به وي چې ما د حضرت مسیح موعود علیه السلام کتابونه 3 ځل د هغوی مطالعه کړی ده او لور یې دا وایي چې ما نه به هم دا تپوس کولو چې تاسو یې لولئ او که نه. د رسم او د رواجونو به ډېر مخالف وو او دوی وایي چې زموږ خاندان کې خو د رسم و رواج تصور نشته، خو که لږ شان د امکان دوی محسوس کړو نو طبیعت باندې به ډېره د دوی ناګواره به دا تېرېده او هلته نه به خفه شو راپاڅېده. نو خدای پاک دوی ډېر توکل لرلو. آخري بیماري ډېره اوږده وه، ډېر تکلیف دی و، خو ډېر په صبر و شکر دوی دا بیماري تېره کړې وه. د دوی په عبادت کې په خاص طور د دوی ماشومانو چې څومره پېژندګلو خلک دي ټولو دا لیکلي دي چې داسې نظاره وه چې لکه د خدای پاک مخې ته د دوی روح ویلې کېږي لګیا ده، داسې به دوی عبادت کولو. او خلافت سره خو د دوی بې انتها تعلق و. دلته به هم چې کله راتله نو په دفتر کې به په انتظار کې به دوی ناست وو چې کله زه دفتر نه بهر راشم نو سلام وکړي. او ځینې وخت په انتظار کې به ډېر وخته پورې به دوی ولاړ وو، باوجود له دې چې عمر زیات و او کمزوري هم دوی ته ډېر کمزوري وو. بهرحال حضور فرمایي چې خدای پاک دوی له ډېرې خوبۍ ورکړې وې. خدای پاک د دوی سره د مغفرت او د رحم سلوک وفرمایي او د دوی درجې دې اوچتې کړي او د دوی اولاد دې د دوی د دعاګانو وارثان کړي او د هغوی ته دې د دوی د نیکۍ جاري ساتلو توفیق هم ورکړي.
الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.